أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم سورة یاسین مکی سورت نازل شد رستو د سورت جنہ سورت گنمونہ هم دی منجیہ و تهم وی قلب القرآن و توی ویدا د قرآن کریم زړه ده فضائل هم ډیر دي نور قرآن کریم فضیلتونه خزان لډیر دي او چې کله دا صورت د قرآن کریم زړه ده نو دې فضیلتونه به هم بیا ډیری عام خلق تهم سورت یاسین یادی خوزی آواز یاد دل فائدہ نہ کئی یہ با فائدہ بئی لگا اجر و ثواب با ملاویگی ہو اصل فائدہ چکم دا عمل دا آغا پا مطلب باندے پا ترجمہ مقصد معلومول سره کیږي مخ کی صورت کې چې کلام مسله د توحید ذکر کړه نو په دې صورت کې پاغه باندې دلایل به پیش کړي نقلی او عقلی دانګي مخ کی صورت کې چې کلام مسله ذکر کړه مسئلہ توحید وانو په دې صورت کې طریقہ د بیان بخی بیان بسنګ کې مخکې صورت کې مسئلہ ذکر کړه وا نفی د شفاعت قهری نو په دې صورت کې باغې باندې دلایل و پیش کړي مسئلہ د توحید بئی نفی د شفیع قهری بئی دعوت صورت هم دا مسئلہ د توحید او نفی د شفیع قهری الله باندې څوک زورور نشتی چې الله باندې خپل خبره مناو کی خلاصه د صورت بئی صورت کې صداقت د قرآن کریم دے صداقت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مسئلہ د توحید نفی د شفاعت قہری پاغی باندې دلائل لپس د صحیح درې پیری او حقیقت د انسان تو او تو ځان ته وګوره د سنه پیدای او ته بیا د الله په باره کې جګړې کې آخر کې به وایي وضرب لنا مثلا ونسي خلقا او قال من يحيي العظام وهي رميم یاسین بعض وی دا صورت نوم دے یا دے حروف مقطعات تی بعض لکل لی پدے طریقے بانے چکم لکلے کی پدے طریقے بانے دا انسان نوم خودل جائز ندی ہوئی کم چی یا الف یا اب یا رستو سین او یا و نون یا سین
وینا کې یو شان دي نو هغه بیا نوم خوده کې دي شي. په دې طریقې باندې یاسین نوم لیکل د بل چا لپاره نه دی جایز پکار. نو صداقت د قرآن کریم او صداقت د پیغمبر ذکر کړي، بیا ورپسې تخویب هم پیش کړي. آخر کې بیا الله رب العزت مسله د توحید په طریقې د پیدائش د مر نرستو باس بعد الموت باندې هم به پیش کړي. والقرآن الحکیم، دا قرآن کریم گواہ دے حکمت والا. قرآن کریم دا بیان کئی، دا اعلان کئی انک لمن المرسلین، یقیناً تی خامخا دا پیغمبرانونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صداقت پیش کئی، قرآن کریم دا اعلان کئی، دا قرآن کریم گواہ دے. والقرآن الحکیم، قسم دے قرآن باندے. انک لمن المرسلین، یقیناً تو خامخا یہ دا پیغمبرانونا. بلا خبر خلق کئی وی دے خدا پیغمبران ناغوختے دے بل طریقہ بائیں روان دے. اللہ وی نا علی صراط مستقیم پنی غلا ربان دیئے، تو خامخا یہ دا پیغمبران ناو پنی غلا ربان روانی. تنزیل العزیز الرحیم، نازل دل دی کتاب دا اللہ دا طرفنا چاغد غالب رحم کو ان کے دیں. نو صداقت دا قرآن کریم ہم دے، نو صداقت دا پیغمبر ہم دے. دا قرآن کریم صلی راغل لے، نو دا پیغمبر صلی راغل لے. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، دے دا پارا چی یر ورکی تو آغا قوم لرا ما انذر آباؤہم چی ندی یرولے شی پلران دی. فہم غافلون، نو دا خلق پا غفلت کے پرات دی. نیزدے پلرانی ندی یرولے شی. لیتنذر قوم ما انذر آباؤہم، دلدگی پنیزی دور کی دیتا پیغمبر نہ دے راغلے. پیغمبر خدا آغا عیسیٰ علیہ السلام نرستو 500 کالا شپگو سو تنیزدے 571 کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شو. نبیہ سلویخ کالا و سر نور شو، نو 600 سال پاس شو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عیسیٰ علیہ السلام نرست راغل لے. لیتنذر قوم ما انذر آباؤہم، دے پارا چی یرور کی تو آغا قوم لرا ما انذر آباؤہم چی ندی یرولے شی پلران دی. ندی پلران پلار نیکو مخی ندی یرولے شی، مخی دیتا پیغمبر ندی راغلے. فہم غافلون، دا خلق پا غفلت کی پرات دی. خلق پا غفلت کی پرات دی، نو دے دا پارا محنت بزیاد کول غواری دی بیرول غواری دی کے بکار کول غواری، نو دی برا بلل غواری. لیتنذر قوم ما انذر آباؤہم، نو اللہ رب العزت پیغمبر راو لے گو. نو دا سے پیغمبر چاکار کولے شی، دا سے کتاب اولا ورکو چاگا لاری اوباسی، زرنوں کی لاری اوباسی. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، یقینا لازم مشید خبر آپ اکثر دے خلق مانی نو داخل کی ایمان نراوڑی. اکثریت ددی ببل لار بائیں روان دے. او پدی بائیں خبر لازم شیدہ حق شویدہ ثابت شویدہ. لقد حق القول على اکثرهم، یقینا ثابت شیدہ لازم شیدہ خبر پدی فیصلہ پدی بانے پا اکثر دے خلق مانے. فیصلہ صدا چی فہم لا یؤمنون، داخل کی ایمان نراوڑی. پدی بائیں داخل کی ایمان نراوڑی. اگی ایمان نراوڑی نو تو بس کے غلے بکینی نا تو وقبل کار کے تب دعوت ورکے تا تب اجر و ثواب ملاوی گی، ستا ذمہ و فارغ کی گی تو وکار کے. دی ایمان نراوڑی دی با نراوڑی دی پزرون کے ٹک بلگی خواہ.
د دین رستو د دې اولاد کې به الله خلق پیدا کی ها تو وہ کار کې کا غلبه نه کینی انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا یقینا ګرځولې موږ په سټونو د دې کې توقونه د دې په سټونو کې توقونه دی په هي الاسقانی یا انا جعلنا فی اعناقهم د آخرت خبره د قیامت خبره کله چې قیامت کې را پاسې نو جعلنا فی اعناقهم ګرځولې به موږ په سټونو د دې کې اغلالا توقونه فهي الى الاسقان دا به د زنو پورې په موقمهون هغه د وجنه سټونه سرونه به اوچت کړي کله چې سر کې په سټ کې دومره سيزونه واچي چې هغه بیا سره سر کته کولای نشي نو سر بیا اوچتي او دا چې ورجوخي حالا نیو حال دے دا قیامت دا آخرت دنیا کې هم داخله داسې دي چې دا لري نیو نږدې نینی هغه مخکینو پیغمبرانو طرف ته نسبت کوي هغه شانت پیغمبر دی راشي نو هغه شانت هغه نه خبره دا هغه پیغمبرانو سردار دی نه جاننا فی اعناقهم اغلالا یقینا ګرځولې موږ په سرونو د دې کې توقونه داسې توقونه دي چې هغه بیا ښکاري نه قیامت هغه چې ښکاري او دنیا کې چې کوم توقونه دي تا چولې شي دي هغه ښکاري نه فیل اسقانینو د دې د زنو پورې فهم مقمحون دي داغه د وجه نصرونه او چت کړي نو اعلان دینی کدا نږدې او بیا نه ښکاري لري او تخکاري وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا او ګرځولې مونږه من بين ايديهم سدا مخکې د دین او دیوال ومن خلفهم سدا او رستو دین او دیوال فاشینام نو مونږ راګر کړي دی لرا قوم لا يبصرون دینینا یہ دا سے غلط دی وس حق نی دیرا بندی په دیوالونو کې د دې مثال د سره خلک خبره کوي د کوئی چندغ دې نه پته نه لګي مغه تم دیوال ہے شاتم دیوال ہے نو دې به دیوال کې بند ہے نو دې هغه سینی هم لا یوسو وکړه چې سره وګرځي راو ګرځي حالات معلوم کی نو دی کې هغه نشتی وسواء علیهم انذرتهم بیا الله تسلی ورکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لواغی لزجر دے رټانا تخویف ته وسواء علیهم او برابر خبر د پدی باندې هندي انذرتهم کته یرا ورکه دی لرام لم تنذرمو کته ول یرا نه ورکه لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي نستا یرا ور کول دی راو یرا نه ور کول دی ل برابر دی ایمان نه راوړي چې ایمان نه راوړي نو بیا وته غلی کې ناستل پکار دی نو زول ځان ستړی کوما نه الله وې ته بغل نه کینی انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب یقینا ته یرا ور کولې شي هغه چاله چې تابعداري کړل د ذکر د قران د توحید وخشی الرحمن او یرا کړل رحمان ذات نه بالغیب بنالی دلی باندې په غیب باندې ایمان دی په الله سوچ ایماندار خلک دین داغي نو بازي سيزونه پټي بازي سيزونه بداسي چې هغه داغه تنخ کاری آی باندې بیا به ایمانی غیب خوې دته ښکاری نه نو مؤمن به یې دي چې داغه نو بس سيزونه پټي ها نام مسلمانان زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ نو لیدل مو خالص په غیب باندې ایمان دے پیغمبر باندې په غیب ایمان دے په الله باندې په غیب ایمان دے نور چې کوم حالات دي جنت ته جهنم دے په غیب باندې په غیب ایمان دے ملائک دي په غیب باندې په غیب ایمان دے موږ هیڅ نه دي الله وې ته یو ور کولې شي چاله دغه خلک چې په کوم په کفر کې اخته دي د دې لپاره یو ور کول او یو نه ور کول برابر دي نو توای خپل کار وکې
نو انما تنذر یقینا تو يرول شي هغه سو اتباع ذکر شي تابعداري کړل د ذکر، تابعداري کړل د قران، تابعداري کړل د توحید منل نو هغه باندې خبر اثر کوي. وخشي الرحمن بالغیب او یره کړل د رحمان ذات نه په نالي دلی باندې. فبشروا بمغفرة واجر کریم، نو بشارت ته نو زیر ورکدلا دا مغفرت دا اللہ طرف نا واجر کریم او دا اجر خیستا اجر بدت ملاوی. ولی خبر من لا ایمان راوڑ لے، ایمان پا اللہ باندې دے، دا اللہ پا کتاب باندې دے، دا اللہ پا رسول باندې دے. اللہ چکم حالات تیار کری مخیطا پاگے حالات باندې دے، جنت تے جہنم دے، قیامت تے، پولیس صراط تے، یہ طول باندې ایمان دے. فبشروا بمغفرة واجر کریم، نذیر ولور کا مغفرت دالا طرفنا او دا اجر خیستا. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم، یقینا من برا ژوندۍ کو مړ لرا ونكتب او لیکو منګه ما قدموا چې د خلکو مخکې لګلی واثارهم چې د خلکو رست پاتې کړلی. وكل شيء احصيناه في امام مبين، او هر یو شی راګر کړه منګه هغه لرا په امام مبین کې، په کتاب محفوظ، په لوح محفوظ کې. ہر سب لوح محفوظ کے اللہ امگرا گر کر لی. نحن نحیی الموتا، اللہ امنگ برا راجوندی کو مڑو لرا نامنی بیا راجوندی کو ورے کی باس بعد الموت وتوئی. نو چکلا خلق را پور تکڑے شي نو دا حالات وی لگا بس بازی مخ کی وشو. نو کله چې یو سړی مړ کیږي د مر نار مخکې د سکارونه بکړي یو سبه پرې خودي، سکارونه به کړي نه سکارونه به کړي نو ختم شي وي، نو سکارونه بداسي چې هغه به کړي او رست به داغه ما نقش قدم ما خلق زی دو بازي کارونه کړي هغه نه خلق رستو آی ته په دنیا کې سو به فائدې اخلي او سو بچا ته نقصان ملاوي. دا ټول هر څه الله لیکلی. یو سړی مړ شو، یو جنازه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مستریح او مستراح، دا سړی یا مستریح دی یا مستراح دی، یا دې په آرام دی یا دنه په آرام شوی دی. خلقو ته پوسو څنګه وې دا مستریح د دنیا په تکلیفونو کې اختو لګیا او تکلیفونو د دنیا. خلک وې ابې مړ شو ته اوس لږه دنیا په تکلیفونو باندې اختو، دنیا تکلیفونو ته ملاوي د مرزونو او بیماریاں وې د مالی تکلیفو یو سو بل سو، دا ټول تکلیفونو. کله د یو نه تکلیفونه دي، مشقتونه دي، د بل چې کله د بل نه دي، کله د خپل نه دي، کله د پردو نه دي. بیا د حق پرست لپاره بیا ډیر دي. هر یو سره یادې چیړي، خپل هم چیړي نو پردیم چیړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مستریحون، دا مستریح دی، د په خپل باندې د دنیا د غمونو نه په آرام شو. او مستراح یا مستراح دی مطلب دا چې خلق د دنیا په دنیا کې پاتش کې پراته وخه، خلق ته تکلیفونه ورکول نو خلق ته په آرام شوخه او مستراح. الله وی نحنو نحیی الموتى من بجوندی کو مړ لرا ونکتو منګلی کو ما قدمو، هغه چې د خلکو مخکې لګلی و آثارهم او نقش قدم د دې هغه چې رسته پاتې کړلی نو خلک په هغې باندې روان دي د دې په نقش قدم باندې. نو چا چې خلار اختیار کړل نو په هغې باندې چې دی کوم روان دی نو د هغې اجر میلاویږي. بیا دغه عمل خلکو ته ښودل دی نو هغه رسته پاتې شوی دی، نو خلک لګیا دي په هغې باندې عمل کوي. چې په هغې باندې عمل کوي نو ته به د هغې اجر و ثواب میلاویږي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من سن سنتا حسنتا،
چاچی یو ښکلې لار نیکه لار د قرآن او د سنت لار خلکو ته شروع کړه، خلکو ته ښکاره کړه، خلک لګیا دي په هغې باندې اوس عمل کوي، نو د ده پاره اجر د هغې دی او څوک چې پې عمل کوي د هغې اجر ول هم دی. څوک چې پې عمل کوي نو د هغې اجر به ځان له مستقل وي او د ده پاره به وي، دې ته صدقې جاریه وایي. نیک کار یې کړی خلک لګیا دي په هغې باندې عمل کوي. او چا چې بد لار اختیار کړه، من سن سنتن سیئاتن، چا چې بد لار اختیار کړه نو فعلیه وزرها، نو د دغې بد عمل په ده باندې ګناه وي. و وزر من عمل بها، څوک چې پې رستو کم عمل کوي نو د هغې ګناه به هم ده ته پکې میلاویږي، سب هغه ته میلاویږي، سب ده ته هم میلاویږي، نو ده یې سب پکې دا بد عملی کې نکتو ما قدمون لکم منگا چه مخی لگلی و آثارهم، او آغا چه در رستو کم سامال پاتی کرلی، مالی پاتی کرلی، دولتی پاتی کرلی، اولادی پاتی کرلی، صدقاتی جاریه کرلی، آغای پاتی کرلی، بد عمل نے کرلی و آغای رستو پاتی کرلی، دا ټول هر څه اللہ تا معلوم دی. وکل شیء احصیناه فی امام مبین، ادا هر یو شی مگر آگیر کرلی پا لوح محفوظ کے، ہر سب لوح محفوظ کی دی. زیادہ پورا دے یاسین والقرآن الحکیم، دا قرآن کریم گواہ دے حکمت والا، انک لمن المرسلین، چی یقیناً تے خامخا دا پیغمبرانونا، علی صراط مستقیم، پنے غلار بانے، تنزیل العزیز الرحیم، نازل دلی دے کتاب دا غزات دا طرف ناچ غالب دے رحم کو ان کے دے، لتنذر قوم ما انذر آباؤہم، دا پار دے چی یرور کتاب قوم لرا چی ندی یرول شوی دا پلاران دا دی مشران دا دی فهم غافلون دا خلق پا غفلت کی پرات دی، غفلت کو ان کی دی پا غفلت کی پرات دی. لقد حق القول علی اکثرہم، یقین لازم شیدہ فیصلہ خبر پا اکثر دے خلق بانے فهم لا یمنون، دا خلق ایمان نراوڑی. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، یقیناً گرزول منگا پسٹون دا دی کی اغلالاً توقنا، دنیا کی دی یا پا آخرت کی دی نو منگا حکم کر لے مخینا فیصلہ شوی دا چی دی پسٹون کی بتوقنائی. فَهِيَ إِلَى الْأَسْقَانِ، نو دا بایت زنو پورے پا مقمعونو دے خلق سر نبوچت کری. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، او گرزول منگا مخید دین یو دیوال، ومن خلفهم سدًّا، اور رستو دین یو دیوال، فاغشینهم نو مگر آگر کردی دی لهم لا یبصرون دینینا، یا دیوال دے مخید دے شاعت دے خودی اینینا، مخید دے زیزی تختی چرت زی تختی دے نشی مرگ دے، واپس دے نشید دے، واپس چرت زی دنیا تا چی دے کل راغی نو دے واپس آغی عالم تا نشیت لے دے تختے دے نشی دنیا دا دے بکی راگیر دے خواہ نو دے روان دے سفر دے پا مخی تا دے شاعت دے نشیت لے، نو مخی تا چیزی نو مخی تا دم دے یو دیوال لے دے وی چیز بہو تختم نو دے تختے دے نشی خواہ زی نو زی ایک چرتا بزی وی زی دی کنڈول لے خواہ. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، گرزول منگا مخی دین یو دیوال یو مانے دے یو پردہ دا، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور اس تو دین یو دیوال لے یو پردہ دا مانے دے، فَاغْشِيَنَهُمْ نو منگر آگر کڑی دی رَبْهُمْ لَا يُبْصِرُونَ دِينِنَا، دیوس عقل نکار ناخلی خواہ، اگر عقل نکار واغل راغلے پخپل اختیار زی پخپل اختیار نا، دا دوارا پخپل اختیار نشتے نو آو دا آغا چا خبر امانا چی تا دا آغا پا اختیار کی، دا آغا پا حکم کی، دا آغا پا قبضہ کی. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، برابر خبر دا پا دی خلق بانی أَنذَرْتَهُمْ، کتا یار ورکے دی لرام لم تنذرم ہو کرو یر ولن ورکے لا یؤمنون دی ایمان نراوڑی، انما تنذر من اتبع ذکر، یقیناً تو ہو یر ولیشی آغا چالا چی تابیداری کرلا دا ذکر دا قرآن دا ایمان، وخشی الرحمن بالغیبی، او یر کرد رحمان ذات نا پنالی دری بانے،
فبشروا بمغفرة واجر کریم نزیر ولا ورکد مغفرت او دا اجر خیستا انا نحن نحيي الموتى یقینا منگا ژوند دی کو مړو لرا ونکتو لیکو منگا ما قدموا آثارهم او چې خلق مخکې لګل چې رسته پاتې کړل او کله شی نه عصینا فی امام مبین او هر یو شی را ګر کړي منگا په لوح محفوظ کې هر شی را ګر کړي شی هر شی لیکل شوی دی د چې سکل یا ټول لیکل شي دي د اعمال نامه ده د چې سدي هغه ټول هر څه معلومات په لوح محفوظ کې دي ثواب ول داغه مطابق بدل ورکول کی الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي